نو یوازې پاتې شم د خپلو هر ستم زورور شگفتی نن ته نو امیده تو میسی راده نشته خو آصفه خوشحالو هغه ژوند ډېر ښایسته هغه ژوند درد یې راکو ما ته اعتراض نشته زما ستانه داسې د غټ زړه او د ښې خبرې امید و خو زه ستا په انټرست باندې پوه نه شوم قاتل ښه د مزې جیل کې دی او هغه غریبې ښځې پکې هسې ذلیله کېږي ما نه د ښځې انسلټ نشي برداشت کېدی ښه سوچ دی دی خو دې معامله کې د دې خبرې نه علاوه ستا نور څه انټرست دی د ضمانت نه پس زه د اسد د قاتل سره واده کومه څه د آصف انکل سره د سلمان خور نوکري کوي او د هغې په حالاتو د انکل زړه کې رحم رالو ځکه موږ دلته رالو نور زما څه انټرست کېدی شي فروا د مالدار پلار لور ده نو بیا د آصف دفتر کې کار ولی کوي فضا د هغې واده آصف سره کول غواړي ما یې خبرې واورېدې نو ټول منکر شو ساحل ټیک وایي دا د دې دواړو څه گیم دی بیبي جی چې تاله د چای پخولو نه علاوه هم څه کار درځي روټۍ تیاره کم جی زه ته د دې ځای نه جی و کمکلی جینې تاسو ما ته آواز وکړو تا نه علاوه بل څوک په دې کور کې کمکل شته جی زما په خیال خو نشته ټول خپلو کارونو پسې وتي دي په فضا او په فروا نظر ساته نظر چېرته هغوی دواړه د نظره نشي اوف دا بک بند کا او دا غوی دوانو خبرې واوره چې آخر هغې غواړي څه بیبي جی ما ته ښکاري هغوی دواړه څه خطرناک پلین جوړوي خطرناک پلین جی هغه د فروا واده د کشر خان سره نه بلکې د مشر خان سره کولو خبرې کولې مشر سے ټیک ده ته ځه راځې اصل کې فضام زما سره راغلی وه او اچانک د هغې څه کار را یاد شو زما ګاډی بوتلو لاړه اوس به راشي السلام علیکم سر وعلیکم سلام څنګه یې جی زه بالکل ټیک یم خو مازیب خو افس ته لاړه زه د افس نه بل ځای نه راغلم او زه د مازیب سره نه تاسو سره خبره کوم ښه تاسو تشریف کېدی پلیز مهرباني ورشه لورې آصف صاحب له چای راوړه وداؤٹ شوګر جی سر تھینک یو جی ته نن سبا د آصف صاحب کور کې اوسېږي څو او د هغې ورېره زما ملګرې ده ښه ته دلته هم راغلی یاره مازیب دا ته په کم انداز کې ساحل صاحب سره خبرې کې چې د کمې لهجې دی قابل دی ګوره مازیب تا ته نشته پته چې پلیز فروا خوله بنده کا ته دې انسان باره کې هیڅ نه خبر بلکې ما ته هم تر اوسه پورې دا اندازه نه وشوې چې دا دومره یو پریوت انسان کیدی شي ستا جرأت څنګه وشي چې دلته رالي ته خپل ځان ته اخر ویسو ستا باس بکواس بند کا خپل سو شو مازیب ہوش کې خوې ته او زه هوش کې یم فروا ته نه پوهېږي چې دا څومره پریوت انسان دی زما په خیال تا ته دا پته نشته چې دا زموږ د بوس آصف صاحب زوی دی څه
تا ته نشته پته څه मिस फरवा دې ته هر څه پته ده انفیکټ دې ډیټ ته زما شیطانت کړی دی زه هیڅ نه یم خبر او آصف صاحب سره ما د هیڅ خبره نه ده کړې ته راځه تا سره ځان له خبره کوم خو زه تا سره هیڅ خبره کول نه غواړم لاړ شه د دې ځای نه ما سوچ کولو کچره زما د وجې ستاسو ته دوانو فیملیز کې د روغې څخه خبره کې دی شي نو ما ته په کوشش کولو کې څه حرج نشته دی ما ته نه ښکاري د مایوسه کې ناستو سره څه نه کېږي زه ما زیب تلی وغوي کړه کې دی شي ما زیب تاسو ته نی ویلې ویلې دي زمونږ خو خبرم وانره د شګفته تاسو خلکو ولته تک باندې غلطي کړې ده دی وجه نه غي اوسه پوره غوسه کړي ولی شګفته تاسو خبرم وانره ده نه تاسو څه خبره نشته نو بیا تاسو خلکو که تادی نه وې کړې نو ما به هغه راځي کړیو نو ولی اوس امید نه دی پاتې زکه له هم مایوسه کېږم نه لږ وخت به لګي او بشي خو فی الحال هغوی په رشته روغې کولو ته بالکل نه دي تیار د تاوان اپشن مې هم ورته پرېښو مام خبره کړې وه هغه به دې ته هم تیاره نشي ما تاسو ته وویل که نه زه مایوسه کېږم نه بس تاسو ذهني طور تیار اوسئ جی تیار یم خو خیال ساتئ چې خبره به 50-60 لکو نه په کمه نه جوړیږي 50-60 لکه સર જે થેન્ક યુ અમ્મી دا ستاره بوز حقیقت دی یقین می ناراضي دوکې خوړلو نه پس دی د یقین اراده ده څه دوکا زه به د ساحل نه څه دوکه خورم د دې دپاره چې ما ستا په زړه کې د ساحل دپاره نرمي لیدلې ده په ظاهر هغه داسې نه ښکاري په ظاهره خو سپومې سپومې نه ښکاري د هغې حقیقت څه دی پیژنې ته د دې مطلب دی چې فضا صحیح وي د دې حل څه دی د کروڑپتی پلار لور ده زه چې د ساحل واده فروا سره وکم نو دا به په یو غشي دوه ښکاري امی دومره ډېرې پیسې به چرته نه راځي را بشي ړومبې خو د آصف صاحب په خبرو زمام د خپو نظمکه وتښتېده خو اوس مې حوصله پیدا شوه حوصله په ناسته ناسته زه ستاسو په دې خبره پوه نه شوم الله پاک په انسان دامره بوج اچوي چې سامره هغه برداشت کولی شي خو 50-60 لکه دې نه خو نیم خبر خو را بشي چې ول هغوی راځي خوشي هغوی راځي دي ځکه خو آصف صاحب خبره وکړه هغوی لا رضا نه دي اوس خو راله آصف صاحب صرف امید وتړلو هغه آصف صاحب موږ سره مخلصه دی بدګماني بد څیز دی لورې لا انسانیت د دنیا نه بیخي نه دی ختم شوی خو ختم یې وګڼئ که څه ښه خلک څه نیک کار کول غواړي نو په هغې یقین کول ډېر ګران دي بس
دا خو زموږ د معاشرې ټولو نه غټه کمزوري ده. الا آنټي سو شو پتاسو هیڅ نه. او داسې چې ته غواړې دا به زه کېدو ته پرېنږدم. زه به څه غواړم؟ ما ته هر څه پته ده. تا د خپل انکل واده د فروا سره کولو پوخ پلانینګ کړی. خندا کې ما پسې لیونې درته ښکارم زه؟ آنټي پلیز هغه زما انکل دی. سرواره خو رہی مې نه دی چې د هغې د واده ذمہواري به زه اخلمه. نن به تا مونږ کریدو ته پرېنږدم. پلیز آنټي ته ولې د ماشومانو غوندې خبرې کې؟ ولې داسې کول غواړې ته؟ ولې ته فروا په دې کور کې اوسې؟ د هغې مور او پلار د دې ځای د حالاتو نه ویرېدل یورپ ته لاړل او فروا دلته اوسېدل غواړي. نو خپل کور کې دې اوسېږي که نه؟ کور یې خرڅ کړو هغې او زه هم د فروا د پیولو کوشش کوم چې خپل مور او پلار له دې لاړه شي. که فروا یورپ ته تلو لپاره تیاره نه شي نو بیا به ته د خپل انکل واده فروا سره کې. تاسو پوهېږئ نه جوړې فروا څومره مالداره جینۍ ده. که هغه اګري شي نو د ښار هر یو مالدار هلک به د هغې سره واده کولو ته تیار شي. خو هغه د یو ښکلي او مخلص انسان په لټون کې ده چې دا هغه صرف د هغې د ذات سره مینه وي. د دې خبرې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته. نو بیا اصل حقیقت څه دی؟ اصل حقیقت دا دی چې مازیب ما سره مینه کوي او چې ما غیله لیفت ور نکړو نو د انتقام غستو د پاره هغه زما د بدنامۍ کوشش کوي. خو د مازیب اوښکې دروغجنې نه ښکارې دي. نو ما کله ویلې دي چې د مازیب اوښکې دروغ دي؟ ما خو تا ته وویل که نه چې هغه ما سره واده کول غواړي چې دې کرسۍ ته راورسي. زه خو د یو داسې د ژوند د ملګري په لټون کې یم د چا چې صرف ما سره مینه وي، زما د پلار مال سره نه. نو بیا تاسو په یو غلطه لار روان یې. غریب انسان لا ټولو نه زیات اټریکټیو سیز چې دی هغه دولت دی. تاسو د ځان په شانتي څوک ولټوئ؟ دا خو ته ټیک وې فروا، خو څه وکم د زړه چې څو خوښي مازغم هم د هغه باره کې سوچ کوي. او دا خو تاسو صحیح وي. اسې په دې سیب تاسو ډېر ښه ښکارئ. ویل تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سر. وعلیکم سلام. ډیډ تاسو اوس ریسټ وکړئ. ډیډ اوس تاسو کور ته لاړ شئ. تاسو ټول ذمہواری و د ازوی تاسو سنباله کی. فروا بل کېبن ته لاړه شه. جی سر. پاسا سهو شو ډیډ دې عمر کې خو سکول ټیچر هم ریټایر شي. تاسو بیا م افیس ته راځئ. کتا لګه غوندم بدتمیزي وکړه. سما د مرګ نه بعد دا هر څه چې د ټرست په نوم کیږي به زه به په خپل ژوند دغه ټرست په نوم کم. نو وی کا تاسو وګ چې هم نه وکا چې یو سیز ماته اوس نه ملاويږي چې هغه ماته تاسو هیڅ کې ملاوي شي نو هغه نه ماته څه فائدہ. ساحلا ته د حد نسی واقعي لګي. ډیډ تاسو زما حد مقرر کړي کله دی. د ماما سره د اختلافاتو سزا دې همیشه مال را کړی. که تاسو ماما نو خو خرو هغه سره واده ولې کولو؟ که شګفتا انټي سره تاسو واده ونه شو نو هغه کې زما څه ګناه ده او مالې ولې سزا ملاويږي؟ ساحلا साहिल د آصف صاحب زوی دی. د دې مطلب چې اوس جوب هم لاړو. کور به څنګه چلیږي؟ الا کاملا راځه د چا موډ دشته؟ د کومې پریشانۍ چې ته ما نه پټولو کوشش کې
هغه نه زه مخکې خبر یم. ته څنګه خبرې؟ آصف صاحب زما په مخ کې راغلی و مونږ کره. آصف صاحب زموږ کور ته راغلو؟ خو ولې؟ تا ته امي څه ویلي نه دي؟ نه. هم ستا په وینا آصف صاحب د اسد د کور ته تللی و. نو بیا څه خبره جوړه شوه؟ هغه ویل چې د اسد مور به روغه کولو ته تیاره شي. اوس لا نه دی شوي؟ نه. او که تیاره هم شوه نو 500 لکونه به کمې نه غواړي. 500 لکه؟ دا آصف او فضا سره راغلیو. د دې خبرې ته مانه نه دنه تپوسو کا معنا او ستانه امی څه خبر یم؟ ته څنګه نه خبر؟ هم ستا په وینا خو راغلی واغوي. زما په وینا ما نو راغوختي. زه خو آصف صاحب پیژنم هم نه. مازیب خو پیژنې که نه؟ مازیب د آصف صاحب په آفیس کې جاب کوي او دې خبرې نه ته ډېر ښه خبرې صرف زما په سترګو کې د خورو اچولو کوشش کې. مازیب نوکری کوي خو چرته نوکری کوي د دې پته ماته نشته. زه صرف دا تپوس کول غواړم چې هغې دواړه دلته سله راغلیو. مازیب خپل رور بچ کول غواړي او ورسره د دې کور انګور جوړېدل غواړي. تا هغې ته دا ونه ویل چې دا دواړه کارونه ناممکنه دي؟ ومې ویل. نو بیا جګړه ده څه؟ خبره ختمه؟ آصف صاحب وایي چې ستاسو کیس ډېر کمزوری دی. اذان د دې خبرې ګواه دی چې سلمان دې کور ته د قتل په اراده نه و راغلی. په یو ښه پوره پلین د کیس د کمزورېدو کوشش یې کړی دی. امی ما صرف رښتیا ویلي او ستا د رښتیاو د وجې د هغې د روغې تمه پیدا شوه. دې مازیب مجبوره کړی دی او مازیب ته د اسف لاره وښوده خو دا دواړه چې څه غواړي که نه هغه به رانه دوی کلم ونه کي. خوشحالو هغه ژوند ډېر ښایسته هغه ژوند درد یې راکو. د فروا ساحل خوښ دی؟ نه، زه د ساحل واده فضا سره کومه. رښتیا؟ خوشحالو هغه ژوند ډېر ښایسته هغه ژوند درد یې راکو.